اهمیت د علم په خزانو کې علم به څنګه زیاتو نو ماشوم په دې ژبه پوهېږي نه پوهېږي که نه نو دته د علم د خزانه بنده ده که نه ماشوم فکس دی ته ویلې شوي دي چپټر نمبر 1 نه 13 پورې یاد کا پیج نمبر 1 سے 13 تک یاد کرو دا لږ نورم ایز خوښوي الګ ګایډونو پسې ګرځي پاکټ ګایډس پسې دي بیا ایزي انسر پسې سي بیا دا پې پوهېږي نه دا ګړو 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 اکثر له په حال کې بل ته مو یو لکه پیلنه ټکې راته ووایي که نه دلته چې پیلنه ټکې هغه کې بیا دا رپټ ګن دا ولیکي دا ایگزامینر ایگزام ته ګوري هلکه سوال جواب وایي ټیک لیکلی خود ایگزامینر دغه پیپر نه دا اندازه نشي لګولی چې د الګ د سوال چې کوم دا جواب راکړی دا په خپله په دې پوهېږي که نه پوهېږي خو میموري کړی دی که چا په پنډونو نمبر یې اخیستی دي هغه کامیاب دی ورته به په کالجونو کې داخله هم میلو شي او ډېرو کالجونو هغوی ته خپلې دروازې کولو کړي دي خو که په تاسو کې ډېر داسې چې هغوی زره نمبر یې اخیستی نو دوی لکه د خزلې په ټوکری کې وغورځولی شي او دا بیکاره افراد وګرځولی شي نن به مونږ خبره کوو چې آخر دا زده کوونکي به چېرته ځي او د دې کمو نمبرو وجوهات څه دي او آیا د چا د شخصیت یا د قابلیت اندازه به د دې نه کیږي چې څوک به په پنډونو نمبر یې اخلي کیدی شي یو تن نمبر یې کم یې اخیستی وي خو د هغه صلاحیتونه دومره زیات وي چې د هغه مقابله هغه د 100 نمبر والا نشي کولی نننی پادکاسټ ډېر مهم دی او په دې کې د هغه زلمو بحث دی څوک چې پراټا او ګوټه کې نښتي دي رټې کوي په نننی پادکاسټ کې بعد د هغه استادانو ذکر هم کیږي څوک چې په دغه ماشومانو باندې دا زور راوړي چې دا سی درته په کتاب کې لیکلي دي الف ب پ ت س عمده به یادې او همدا جواب به ما ته راکې ستا که د خپل ذهانت خبرې دي هغه قابل قبول نه دي بلکې دلته کې مونږ دا ګورو چې ستا یادداشت دا څومره پوخ دی ډېر محترم او ګران علم شاه خلجي صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام نو یو ماشوم دی او هغه نمبر یې کمې واغستی نو په دې کې د ده څه ګناه ده لکه یو تن دی د ده به صلاحیت څه بل څه وي خو دلته کې تعلیمي نظام هغه داسې جوړ دی چې که امین دی او که علم شاه خلجي صاحب دی دواړه پرچې ته کېناستل نو اوس په دې کې دا کتل دي چې د ده میموري څونه پخه ده او د ده میموري څومره پخه ده امین دلته یو کنفلیکټ دی دا ډېر زیاته امپورټنټ ده چې پیرنټس په دې خبره باندې پوه شي په سکولز کې په کالجز کې په یونیورسټیز کې په آرټیکلز کې زمونږ په دې سیشنز کې بلکې ما په خپله 18 کاله کنټینیوسلی یو اوپینین بلډینګ وکړو د ماشومانو چې تاسو خپله سټډي کوئ نو کنسپچوال سټډي کوئ په کتاب کې چې کوم ستا په 9م کې دی یا په 10م کې دی یا په فرست ایئر یا په سیکنډ ایئر کې دی په دې کتاب کې چې کوم دا پیجز دي په دې کې چې کوم چپټرز دي او په دې چپټر کې کوم کنټنټ دی دا اصل کې د سوالونو جوابونه دي جی دا د پرابلمز سولوشنز دي تاسو په دې سولوشن ځان پوهوئ او د دې پوهې سره د رایټ او د لیفت نه مزید پوهه هم اخلي او دا پوهه مزید د دریافت صورت ته بوتلو دپاره خپل ریسرچ کوئ او فیلبدي شئ په دې موږ اوپینین بلډینګ وکړو تاسو چې د چا سره هم کښېنئ په دې ټایم کې په ټول پاکستان کې د یو استاد سره د یو ټیچر سره د یو پروفیسر سره هغه ته ووایئ چې کنسپټ کلیر کول پکار دي او که نمبر یې اخیستل پکار دي 99.9% به تا ته د استاد د ټیچر د مدرسې د پروفیسر نه یو ټکی ملاویږي چې ځان پوهول پکار دي خو دا موږ اقرار باللسان کوو ګراوند باندې چې بیا موږ وګورو نو په ګراوند کې په ایگزامینیشن هالز کې یا په امتحاني پیپرو کې چې کم پیرامیټرز دي چې په هغې د یو ماشوم ایبیلیټي جج کېږي نو هغه دي ډېر محدود او د هغې په وجه ماشوم په یو سټیټ اف کنفلیکټ کې دی چې ما ته مې پلار تره ماما د استاد یو ویډیو یو ډاکومنټري یو فلم کې خو زه کنسپچوال سټډي دپاره لګیا وم خو دا په حال کې دننه او د نمبرو نه پس په یو ګورنمنټ کالج کې یا یونیورسټۍ کې د ایډمیشن چکر خو په نمبرو کې دی نو دا یو کنفلیکټ کې مونږ چولې خو د دې کنفلیکټ عمر لږ دی په دې لږ ځان پوه کړئ کم پیرنټس که دا کوشش کوي کم پیرنټس دا کوشش کوي چې زما د بچي نمبر یې ډېرې راشي نو په 9م کې به ته یو الوژن کریټ کې او په 10م کې به نمبر ډېرې والي
شاباسي به واخلې د خلکو او غټ کپ په ماشوم کور تم راوړي او ته به لږ سیالي ګرم شي کنه چې زما بچي نمبر ډېر واغست ته به فرست ایئر کې او سیکنډ ایئر پورې خدا معامله وکړي خو د فرست ایئر او سیکنډ ایئر نه پس چې کله د ماشوم د ژوند هغه خاص سپیشلټي ته ورننوځي که دا د میډیکل سټډیز مخکې به تلل غواړي او په هغې کې کار کول غواړي یا انجینیرینګ سایډ ته تلل غواړي یا سوشل ساینسز اړخ ته تلل غواړي یا یو خاص فیکلټي کې خپل لکه ایبیلیټیز جوړول غواړي نو دا ماشوم هلته بیا وردېږي لاړه شي چا چې نمبر ډېرې واغستې هغه ماشوم چې د چا نمبر یې کمې راغلی نو دا ماشوم د یو ګورنمنټ سرکاري یونیورسټي یا کالج نه پاتې شو ولې چې هلته یو کرایټیریا د نمبرو ده خو دا ماشوم سکسس ریشو د ده زیاته ده که دا پرایویټایز هم شو که نه دا زیات قابل دی بنسبت د هغې نه چا چې نمبر یې ډېرې واغستې نو وختي طور باندې دا یو سیټ بیک وي پیرنټس لپاره چې ماشوم یې نمبر یې کمې راغلی خو بعد کې د دې لانګ لاسټینګ نمبر کنسپټ ډېر دی کم ماشوم چې کنسپچوال سټډي کوي کم ماشوم چې رټه لګي یا ګوټه لګي یا هغه پیرامیټرز په کم پیرامیټرز چې دا جج کیږي او هغه یو محدود ګیس پیپر مایند باندې ځان تیاری ګیس پیپرز یا پاست پیپرز یا 5 ساله پیپر چې کومې دي زړې یا دا سوال دی دای جواب دی بس د دې نه رائټ او لیفټ کې زیاته ډوسشته نه یا رټه لګي نو دا ګریډز واخلي نمبر یې واخلي یو پوزیشن یو کرسۍ ته ورورسي خو چې کله هغه میدان ته ورکوشي نو په هغه میدان کې بیا د الک ناکامه شي 99% زمونږ د سکول کالج یونیورسټیز ډراپ آوټ هغه دي چې نمبر یې ډېرې ښې وي خو سپیشلایزیشن ته چې ورننوتل ماته یې وخوړه واپس راغلل 99% سکسس ریشو د هغه هلکانو ډېره ده چې چا کنسپچوال سټډي کړې وه پیرامیټرز ته تیار نه نمبر یې کمې راغلی خو د هغې نه بعد هغوی بیا منزل ته ورسېدل خو سر دې کې یو سوال جوړیږي لکه که ماشوم دی هغه که رټه ګوټه لګي هغې هم د دې وجې لګي چې یاره د استاد لخوا هم ماته شاباسي په دې میلاویږي د بورډ لخوا هم ماته شاباسي په دې میلاویږي او چې زه کله دغه شاباسي کور ته راوړم نو د کور لخوا هم ماته شاباسي میلاویږي نو که دلته کې دې عمدقه لاره خپلې او کنسپچوال سټډیز یا داسې سټډي چې هغه د هغه خبرې نه لږ شانتې په شاوي کومه چې اگزامینر هغه نشي کنوینس کولی نو تاسو څه ګڼئ چې لکه په دې ځای کې بیا د سټوډنټ خو غلطي نه جوړیږي اصل کې څنګه چې دیس دی وایي داسې بیس دی که نه تاسو ته ما سټارټ کې ویلې چې دې سټیټ آف کنفلکټ نه چې دا هلک موږ رونغ کړو دا موږ ضایع کولی یعنې سسټم کې لیپس دي ډېر زیات لیپس دي یو کالج د یو ماشوم ایویلیویشن صرف که په کاغذ په دې ټوکړه کوي که نه چې د A+ ګریډ دی دا کافي نه ده په انسانانو کې ټایپس دي ستا په کور کې 3 ماشومان دي دا یو A+ ګریډ اخلي دا 2 چې کوم دي دا A+ ګریډ نه اخلي ای نمبر یې نه راځي د دې ماشوم ایبیلیټي ټایپ مختلف دی مې په اوبو کې ختلی شي که دا په صحرا پرېږدي تلی شي اوښ په شګه کې منډه ولی شي او که په روډ یې پرېږدي منډه اس په شګه کې منډه نشي ولی هیومنز کې بیا ټایپس دي کیدای شي ستا ماشوم هغه خیال هغه آیډیا د لیکلو په صورت کې هغه ګراوندز ته نه جوړیږي چې په کم ګراوند په دې ملک کې د یو ماشوم ایبیلیټیز جج کېږي ما خو دا کتلی دي چې د یو ماشوم ایبیلیټي زیاده نه زیاده په شارټ کوېسچنز کې 5 کوېسچنز دي په لانګ کوېسچنز کې 3 کوېسچنز دي یا بیا که لیټ سپوز په پریکټیکل ګراوند باندې پریکټیکلو کې وایوا کېږي نو دغه وایوا اورال دوی صرف سبجیکټ ته ګوري د ماشوم ادر ایبیلیټیز ته نه ګوري جی او دا معامله صرف پاکستان سره نه ده تھرډ ورلډ کنټریز چې څونه هم دي که نه که انډیا دی که بنګال دی که افغانستان دی که پاکستان دی که سومالیا ده که نیپال دی کم تھرډ ورلډ کنټریز دي که نه د دوی د ایجوکیشن سیسټم ایگزیکټلی هم داسې دی دا پرابلمز دوی دی کې خو خلک چینج اړخ ته کوشش کوي پلس حالاتو ته هم ګوري چې 3 کاله پس چې کم ضروریات یا اپرچونټیز به سر اوچتوي آیا په دې ماشوم کې هغه ایبیلیټیز پکار دي که نه زه د ده نه دا تپوس کوم په سوال کې چې د پاکستان ټوټل جیوګرافیه څه ده یا زه د دې نه دا تپوس کوم چې د پاکستان ټوټل پاپولیشن څه دی یا زه د ده نه دا تپوس کوم چې د پاکستان د 1971 او د 1981 په منځ کې چې کوم اکنامک کنډیشنز هغه څه دي دا په چیټ جی پی ټي کې په اسانه راوتی شي د دې جواب تعالی اے آی په اسانه درکولی شي دا په
انټرنیټ کې په اسانه کتل کېدی شي. که موږ د نهم د لسم د 11 د 12 د دې پیپر پیټرن کې د سوالونو د انداز ته وګورو کنه، نو دا سوالونه د سره د جدید دور چې کومې تقاضې دي په دنیا کې اپورچونټیز چې کوم سره اوچتې لګیاره دا غي د سره سوالونه دي. نو سوال غلط دی، غلط ورته نشو ویلې، دا غي یو ریزن دی. ګوره کوم پیټرن سره چې پیپر ډیزاین کیږي موږ د ماشوم ایبیلیټیز جج کو، امپیکټ نه جج کو. زویم چې دا پیپر دی همداسې وی خو امپیکټ کتل پکارو، ریزلټ کنسیکوینسز کتل پکارو. کته د یو ماشوم نه یو سوالو کې وغه کاپی کړی یا میموري کارت وسره یا څه ټولز استعمال کیا په نقل تعالی جواب درکې، نو تا خو غل انسر ورکو کنه. لکه تا لاره ورکړی د دفي زینولا چې هغه په نقل انسر کولای شي، که په نقل نشي کولای نو رټه کولای شي. نو که پرټا الګ انسر لیکل دی یا په نقل الګ انسر لیکل، نو تا خو ګریډ ورکو، تا خو رابر کړو کنه، تا خو هغه کوالیفای کړو کنه، هغه کوالیفای نه دی. نو چې هغه کوالیفای نه دی، هغه کې هغه ایبیلیټی نشته، تا رین کو، تا ډرین کو. واه ټیک شو جی. سوال دا دی چې یو الګ ته خپل ویکنس معلوم شي او هغه ویکنس معلومېدو لپاره د سره د اسسمنت د پیرامیټرز بدل شي. سوالونه ټیک دي ځکه چې کنټینټ جوړولو یو بل باډي ده، اسسمنت کولو بل باډي ده. کوم اسسمنت بلیم کو د دې لپاره چې دا سوالونه مکه به درته وي چې کنټینټ بدل کا، اصل شیز کنټینټ بدلول دي. کنټینټ ته قتل پکار دی چې په نهم کې د یو ماشوم ایج 14 سال او 16 په منځ کې نهم ولسم دا کلیر کړي. یو لسم او دولسم ماشوم په 14 په 16 او 18 سال کې کلیر کړي، دغه دوه کال لګي. په دې ایج کې چې د ماشوم عمر 14 سال دی او 16 سال دی، نهم لسم 17 او 18 سال دی، فرست ایئر او سیکنډ ایئر. زما په دې ملک کې دنه سونه سټټیسټکس د دې عمر ماشومان سونه دي په دې سکولونو او کالجونو کې. نمبر فرست. دویم دا وکتل شي چې په دې ټیم کې اپورچونټیز په کوم فیلډز کې دي، یا مطلب دا دی چې په کم فیلډ کې زمونږ ډراپ آؤټس ډېر زیات دي، یا په کم ډپارټمنټ کې موږ وده کمه وکړه. ایجوکیشنسټ، منسټري اف ایجوکیشن، سرکار، ګورنمنت، کم انټلیکچوال موږ سره دلته انډیویژوال سي، دا ریموډیول کول پکار دي. کنټینټ پهلا، اسسمنٹ بعد کې، کنټینټ په پهلا چینج کو. نو چې کنټینټ بدل شو، ماشوم هغه صلاحیتونه جوړ کړل کوم چې په مارکیټ کې خرڅي. ګوره چې یو خبره بار کوم، خلک وایي تاسو بغیر د ټیکنالوژي نه بل خبره نه کوئ. د پنځم نه ماشوم لپاره پکار دي چې دا د کمپیوټر په استعمال پوهیږي. کدا ډاکټر جوړیږي هم کمپیوټر ته هیلپ کوي، کدا انجینیر جوړیږي هم کمپیوټر ته هیلپ کوي، کدا سی ایس پی افسر جوړیږي هم کمپیوټر ته هیلپ کوي. دا د دنیا جهان دماغ جوړیږي کنه، دا کمپیوټر یو کامن دی، دا اټ از فار ایوری ون. هغه ورځ مې د یو کباړي په دکان کې وکړه، ټیک شو، اټ از فار ایوری ون. دا د یو کباړي د پاره، دا د یو ننبئی د پاره، دا د یو روټو د والا د پاره، دا د یو ورکوټي شاپ کیپر د پاره، دا د یو انډیویژوال د پاره، دا په هر سړی ته کار اساني ایز راولي، ډیجیټلایز کوي، تا کار د اساني انسټنټ جواب درکې، ریکارډ د لساتی انسر درکې، خپکیږي نه. صرف بجلی 220 وولټ غواړي او هغه زیاده نه زیاده 150 وولټ کنزمپشن دی، یو ورکوټي ماشين دی. دا ماشوم ته خودل پکار دی. یو بل امپورټنت خبره دا د ګوره کنه، تاسو یو خبره کوي دا ډیر امپورټنت ده. زه چې کله زه لکه دې شي ته ګورم په ما د یخته وردګېدم، خدای زما د لاسه کېږي نه چې ما په دې کې چینج راوست. ماشومان دي که نه، دوی موږ فکسډ کړي دي سایکولوجیکلی، دوی ته بس موږ دا یو ټکی کړی چې بچی سبق صرف په کلاس روم کې دی، بستره والا سکول ته لاړ شه، اسمبلی کې وردېږه، کلاس کې کښېنه، اتیمو بجو نه 1 بجو پورې کیسه واوره، لیکچر یې واوره، سوري ټو سه کیسه لیکچر سبق والا، او 2 بجې کور ته راشه. ماشوم انډرسټوډ دی چې نه په رایټ کې لرننګ شته، نه په لیفټ کې لرننګ شته. ماشوم وایي که دا د علم خزانه صرف په کلاس روم دی، زما د بسته کې ده شته، دا د علم خزانه ده. خو په 2024 کې دا ډیر محدود شو، دا علم اوس کم شو، دا لږ دی. ماشوم باونډریز به ایکسټند کې، ته به نوې سیزون ډیسکور کې، دته به د علم داسې چشمې راکولاوي چې دا ماشوم په کنسپچوال اپروچز کې په سبجیکټ پوه شي او د لاس له سولوشن راشي. سولوشن تا سره دی، ته یو ښه مطلب د میډیکل سټوډنټ یې، خو ته په میډیکل ساینسز پوهیږي، ته د انجینیرینګ سټوډنټ یې، ته په انجینیرینګ پوهیږي. سبق تا ته صرف په کلاس روم کې په وایټ بورډ د مارکر نه ملاویږي، صرف داغه کتاب نه چې یو کال تا غ سټډي کې 13 چپټر د دین نه ملاویږي، بلکې ستا په یو لاس د لپټاپ د فګړیږي. چیټ جی پی ټی سره ته خبرې کوي، یوټیوب سره ته خبرې کوي، انټرنیټ سره ته خبرې کوي. نن سار زما په افس کې 3 سټوډنټان راغل،
ما دوی ته یو وړه غونته کې ویډیو ولګوله د پاکستان ټاپ ایجوکیشنست چې کوم دي دوی په امپورټنس اف ډیجیټلایزیشن فار ایجوکیشنل انریچمنٹ باندې یو ټاپک و. مل بچی ډېرې خبرې پرېږدي. دا ویډیو لږ وګورئ، یو 15 منټه دې ته غوږ کېږدئ، 3 وړه ته ناسو هغه ویډیو ته کتل. نو مل دا په څو ژبو کې خبرې کوي؟ وایي سر جي دا خو په 3 ژبو کې لګیا دي، پنجابي هم وایي، انګلیش هم وایي، اردو هم وایي. انګلیش پکې څونه وایي؟ 90% پکې انګلیش وایي. نو مل بچی ته په دې خبرو پوهېږي. وایي سر جي دا په اردو کې چې لګیا شي نو دماغ هم بل شي، چې انګلیش کې شي دماغ هم مړ شي، چې په اردو کې خبرې کوي نو موږ ورته خیال شي، چې په انګریزي کې لګیا شي موږ په بیا نه پوهېږو. نو دا 6 کسان 9 کسان ناستي پینل ډسکشن دی. ډیجیټلایزیشن اهمیت د علم په خزانو کې، علم به څنګه زیاتو. نو ماشوم په دې ژبه پوهېږي نه پوهېږي که نه، نو دته د علم دا خزانه بنده ده که نه. ماشوم فکس دی، دته ویلې شوي دي چپټر نمبر 1 نه 13 پورې یاد کا، پیج نمبر 1 سے 13 تک یاد کرو. دا لږ نورم ایز خوښوي، الګ ګایډونو پسې ګرځي، پاکټ ګایډس پسې ځي، بیا ایزي انسر پسې ځي، بیا دا پې پوهېږي نه. دا ګړو 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 اکثر له په حال کې بل ته مو یو لکه پهلنه ټکې راته ووایه که نه، دته چې پهلنه ټکې هغه کې بیا دا رپټ ګنډه دا ډاډه ولیکي. دا ایگزامینر ایگزام ته ګوري هلکه سوال جواب وایي ټیک لیکلی، خو ایگزامینر دغه پیپر نه دا اندازه نشي لګولی چې د الګ د سوال چې کوم دا جواب راکړی دا په خپله په دې پوهېږي که نه پوهېږي، خو میموري کړی دی. سوال دا دی. د خبرې مطلب مې دا دی چې ماشومانو ته د علم دروازې چې ډېرې کړو که نه، دوی به موږ زیات مصروف کړو. دوی چې زیات مصروف شي دوی سره به زیات ارګومنټ راشي. دوی سره چې څونه زیات ارګومنټس راشي که نه، دا سلیوشن دی. بیا د نمبرې کمې راشي، خو چې دا کله پریکټیکل ګراوند ته ور دننه کې نو د ده به قد ښي، د به صحت ښي، دا به سور سپیني، هر به دماغ کار کوي، د کې به غوسه نه وي. او رټو نه دی، رټامار دا به 18 اور سټډي کوي. ته به کتاب ته ناست دی، لان کې بناستی په کچن کې به سره کتاب وي په هر ځای کې، او داسې پړسېدلی غوندې سبق وایم. ټیوشن اکیډمیز لمزي، کوچنګ هم کوي، ریپیټیشن هم کوي، زړه یې ځان له وخوړو، انرژي او ټایم لګوي، پروګرام یې نه دی، پوهېږي پې نه چې دا کوم څه، چې دا کله پې نه پوهېږي نتیجه سره راځي سټرس، ډپریشن. د دې نه غټ نقصان موږ دا وکړو چې دا ځوان موږ ضایع کړو. 14-16 سال 16-18 سال دا فاونډیشن دی، بنیاد دی د یو هلک. په کور کې سیالي ده، عمل یو فیملی راله ښځه او خاوند، ویره کور ته تللی نه شو. بل ولې؟ وایي موږ 3 وروڼه په یو کور کې اوسېږو، د 3 وړو بچي دي او زموږ سیالي ده، د چا کپ په غټي د بچي مې نمبرې کمې اخېستې سپېږمې راله کټ کړي. بل څه ګډې وړې وې؟ وایي ها بل ته دې راوله دا بچه، ماشوم یې چې راولو کېناست خو ټیک ټاک و. ما ته بچی دا نمبرې وایي سر ما کنسپچوال سټډي کړې ده، دا سبجیکټ دی، زه په دې تا سره جنرل ډسکشنز کولی شم، زه تا الابریټ کولی شم، زه په دې ډېر ښه آیډیاز لرم، خو زه هغه انسر نشم لیکلی چې کوم په رټه لیکلی کېږي په کومې کې نمبر راځي. زه مې د مور او پلار ته یې لږه ساه واخلی، دا 12 او 14 کوم پته به بیا لګي، بیا مې د تره دوی سره په سیالۍ کې واچوي. نو دې کې خو سیالي هم ده، او مور او پلار په خپل منځ کې په جګړه هم شي پکې کله کله. مور وایي دا ستا وجه ده، پلار وایي دا ستا وجه ده، بچې ځان لړ خوري او دا موږ سیالي کوو چې د نمبر ډېرې وخت نمبر کې مخ نه. نمبرز اٹس اے پیس آف پیپر، اٹس اے پیس آف شٹ. دنیا میں 99% کامیاب خلق اسکول ड्रॉप आउट سي نمبرز والا نه دي. همداسې ده، ټیک شو کنه؟ بالکل صحیح وایي. ماشومان مسترس کوي چې نمبر دې کم رالی او مخ ته راله تور کو، نمبر دې کم رالی مخ ته. د ثوابین یو ماشوم راغلی 8 بجې، ما ته سکیورټي ګارډ ویل سر یو هغه دروازې ته ناست چې ګاډی تور ولاړ دی، دا هم د ګاډی او به ما به میلاوي اچرال ملای بچ ولي وای مور ته جارونی و مل ولي وای نمبر می کوم راغلی، نو مل ما پسې سره راغلی وای دا نمبر دل میلاوم او دا ملک د مور سره خبرې وکړه چې دا نمبر چې کوم دی دا امپورټنت نه دی، زه په سبجیکټ پوهیږم. 50% سټوډنټس کنسپچوال سټډي غواړي، پیرامیټرز جی همداسې ده. 50% سټوډنټ وایي چې یار اسیبم ګریډز جوړوم، پلار مې خوشاله، مور مې خوشاله، سیالي مې وګټله، کالج کې راته ایډمیشن ملاو شو، ولې ځان لړ ستړی کوم؟ ګایډونه دي، نقل دی، حال دی، ویکه یا رټه ده ولګوه، په دا محدود جوابونه ورکړه. یو سایکولوژیکلی فکس کړي دي موږ دا ماشومان. په یورپ کې داسې نشته. ایجوکیشنل سټنډرډ تھینک یو ایجوکیشنل سټنډرډز چې کوم دي که نه هغه پای کې د ماشوم فزیک ته ګوري، د ماشوم پرسنالټي ټایپ ته ګوري.
ا پرسنالټي ټایپ دا هغه چې دنه کم هغې ته پرېږدي که اتلټیک کت کاټې ښه دی بونې ښه دی اړو په کتاب له دماغ نه خرابوي سپورټس یې ورته کوي بالکل همداسې ده ټیک شو که نه او دلته موږ پسې پسې ګرځو په نمبرو پسې په ماشوم grades زرې پسې. زرې په دې نمبر چې ایزي وی کم هاسټل کم کالج حال نرم دی او که کلک دی سخت دی او که آسان دی اصل کې ماته داسې ښکاري چې په دې کې به بیا حکومت تعلیمي محکمه اب خپل کردار دا ډېر زیات مهم لوبوي او په کار ده چې دا سیستم اوس د وخت سره دا چینج کی ځکه چې هلته کې اسلامیه کالج دی که هغه د یونیورسټي پېښور څونه کیمپسز دي یا په صوبه کې نور څومره سرکاري کالجونه دي یا په پېښور کې کوم داسې کالجونه دي نو په هغې کې اوس هم که یو ماشوم ته ایډمیشن میلو نشي نو هغه تر خودکشۍ پورې چې دی لکه تیاري کی دا دونه موږ سټرس کړي ماشومان که نه دیکھو زه کم کریټیو ماشومي که نه کریټیو ابا جیک اف آل د ټریډ دا هغه به نور حصې م راولټوي پاسبل دا چې ماشوم په اکیډمیکس کې ویک دی خو د هغه کې به دننه یو بل څه لازمي موجود وي اب یو ښه آرټسټ وي یس موږ ضایع کېږو په دی زموږ د ایجوکیشن سیسټم بدلول پکار دي ډېر لیټ شو ټیک دی زه دا نه یم چې خراب دی خو دا حالات دونه په تیزۍ سره د دنیا اپرچونټي بدلیږي چې موږ لکه د انټرنیشنل ریسرچ سینټرز چې کوم دي که نه په هغې کې زموږ پرسنټیج ډېر کم دی په پرایمري کې د ټول پاکستان ماشومان راغونډ کړي نو کم از کم په کروڑونو ماشومان سبق وایي ټیک شو جی میډل ته راورسه دا لکونو ته راورسي میټرک ته راشه دا نیم نم زیات کم شي فرسټ ایئر سیکنډ ایئر ته راشه دا 25% پاتې نشي ماسټرز ته 10% نه رسي 5% ایم ایس ته ورسي 2% ګریجویټس موږ پی ایچ ډي ته ورکو زموږ د دنیا په ایجوکیشنل ریسرچ کمیونټي کې دننه چې کم دریافت موږ وکړو نوي څه موږ ورکړل هغه دي 2% الګ په دې چکر کې ګریډز به څنګه عالم دنیا ګلوبل ویلیج جوړ شو ریسرچ سینټر وایي چې زه ستا د میټرک ډي ایم سی نه ګورم زه ستا د فرسټ ایئر سیکنډ ډي ایم سی نه ګورم زه تا د سره تلم نه په هغه کاغذ چې په کاغذ کې لیکلي چې د A پلس یا A ګریډ اخیستی زه تا تلم په دې چې ستا په لاس کې اوس څه دي خبرې کوه نو تا ته د فرسټ ایئر سبجیکټس یاد دي ما ته خو نه دي یاد تا ته د ماسټر سبجیکټس یاد نه دي دس از واټ دا 14 کاله چې کوم د ایجوکیشنل سټرکچر موږ جوړ کړی په دې کې دونه لوپ هولز موږ فلحال پرېښي دي چې په دې نه موږ نه ډېر غټ ډرینیج کېږي د یوت موږ وایو که نه 62% ینګ پاپولیشن دی دا 62% ینګ پاپولیشن د الله نعمت دی موږ یې ناشکري کوو موږ دنیا له هغه کپبرۍ هغه ککرۍ ور نه کړې چې د هغوی په لاس کې داسې صحیح چې د دنیا سره نه او په دې دور کې سر ستاسو خبره کټ کوم په دې دور کې دا اوس په 2024 کې چېرته چې انټرنیټ په ټاپ روان دی ته یې په بالا ماڼۍ کې ولې نه ته دې ته په افغانستان کې چېرته په یو کمزوري صوبه کې ولې نه ته د موګادیشو سومالیا کې ولې نه ریسرچ سینټر ګوري چې دی الګ انسان له خلکو له مخلوق له د په لاس کې سلیوشنز دي کنسیکوینسز او امپیکټ ته ګوري آوټ کم ته ګوري که دې ته کتل شروع شو چې د سړي ته ما د منډه والې ودره منډه سونه والې ده او کاغذ شو نو فیک هم کېدی شي نو فیک اپروچز نشته تاسو د A لیول دپاره چې کله ماشوم پیر کوئ 14 ایئرز د هغې ایج دی A لیول کې هر هغه ماشوم چې ایج 14 ایئرز دی پیر کېدی شي ا د دې نه لاندې اړو ګوري نه چې د په اتم کم دی نه کړی اووم کم دی نه کړی نو سرټیفیکیټس بالکل صحیح کیمبرج او لیول A لیول په هغه کاغذونو نه کوي چې هغه لاندې ستا د پرایمري سپورټ نه غواړي یو ماشوم دی سر سبق یې نه دی ویلی انګریزي زده کړی په کمپیوټر پوهېږي لږ چرته پورته دی عمر یې 14 کاله دی او لیول ته اپیر کوي اتله درکوي داخله ادې ته نه ګوري چې در دین اتم اوم شپږم چرته کړی they don't care they care what you kids have now ماشوم په لاس کې اوس دي نو پلاره که د بچي نمبرو ترې خوشحالېږي که خوشحالېږي چې ماشوم یې ګریډ اشا بسې راوړو دا اوسني خوشحالي ده بعد کې د مغزې مات دی دا ستا د ټول ژوند سودا ده ضایع کېږي ده نه نمبر یې د کمې واخلي خو ماشوم د کریټیو جوړ کا نمبر یې د کمې واخلي خو د رټۍ نه بچ کا نمبر یې د کمې واخلي خو د نقل نه بچ کا نمبر یې د کمې واخلي سټرس کوي ما ستا په بچي کې دننه یو لال یو جوهر پروت دی هغې دپاره د ماشوم په خپله ذهني طور باندې ځان تیاری ته یو ماحول ورکړه او د دې نه غټه خبره خو دا ده چې موږ خو ډېر د اتي په غوږ کې ګورې ویده یو ماشوم له ملاسونو تړلی مې دا جنګ ته ورکوسو ورته وایو ریسرچ وکړه
او سیستم په انګریزي کې دی همداسې ده کور کې پښتو ویم سکول کې څه ویم اردو او امتحان په څه کې ورکوم انګریزي کې اردو کې مکس اچار دی نو چوچو کا مربع ده آه. نو بیا دا پینځه پټیان پاتې دي که نه دي ته فسټیریل ته مخ ته وګوره مخ په ګونجې نیولې ته شل کاله مخکې لاړ چې فسټیریل پسې لوړ دنګو دیوال وو راغورځېدو به نه اوس داسې کاږه کاږه دي که نه منډه والی شي نه رنګونه یې زیړ دي که نه دا په دې کتابونو کې نه دي کوچنګ اکیډمي نه کوچنګ اکیډمي خدای راستي د دې ماشومانو ژوند نه دی دونه سخت تېرېږي که نه په دې هسټلو کې به زه تا ته وښیم دونه سخت تېرېږي زه یو ماشوم ته وایم چې بچیه زه به دې هله نه روغړم که نه چې ته په کلاس روم کې په کیمسټري په فزیکس په بایولوژي کې د استاد لګیا دی او ته پې دلته پوه شوې دا دی دا چې دا څه وایي چې دا بعد کې قتل ستا ایکسټرا سټډي او ریسرچ وي نه چې ته بعد کې هماغه کیسه دې رانیولې د پوندانې کیسه هماغه چې هغه تا ته په کلاس کې وشوه بیا دې په ټیوشن کې ته بیا ریپیټ شوه بیا دې په هاسټل کې به 15 غنټې نور هم سر نه غرې کو نو یا وروره دا ژوند یو پیره دی سورس اف ویلیو د ټایم لیمیټډ دی دا بیا نه راځي نه ریپیټ کیږي یو آر کیلینګ ایکچولی یور سیلف یو آر ډرینینګ یور سیلف ته ځان وجنې ته ځان ډرین کې لکه یو پاگلپن نه دی په دې پېښور کې په ګارنټۍ سره درته وایم څونه چې ټاپ سکولز دي که نه د دې ماشومان پارټ ټایم ټیوشن لازمي کوي هسې جنرلی امین ستا نه تپوس کوم لکه موږ سهار کې چې سکول ته لاړ شو دا هلک 8:30 بجې لاړ شي او 1 بجې راشي نو دا بیا ټیوشن موږ ولې کوو ما ته ښکاري داسې دا صرف او صرف د دې دپاره چې یاره دغه ټکي ما ته ښه یاد شي صرف او صرف میمورایز کولو دپاره اوس دې د نښې منځوي شته دا چې بار بار کتل دي دا د شپې 12 بجې هم کتاب راغوستی and the parents are proud of it. They are saying my son is going to school. After the school he is going for tuition. After this he is studying for 6 hours. You have lost your son. پکار دی چې په ټیوشن اکیډمي کې څه نور څه ریسرچ کې دی And this is what چې ټیوشن اکیډمي کې سیم فزکس کیمسټري بیولوژي چپټر په یو ډیفرنٹ انګل کې په مختلف انداز کې ایکسټنسیو سټډي سره مزید الابوریټ کې دی ریسرچ په کې دی نو موږ به ویلې او دا غي نه پس چې د الګ بیا هاسټل ته راتلې یا کور ته راتلې کمرې ته راتلې د هغه فزکس کیمسټري بیولوژي هغه چپټر چې په کلاس روم کې ټیکسټ بک بورډ پېښور لیکل دی دا غي سره ریلیونٹ ډاکومنټري دی کته ریسرچ پیپر دی کته کې سټډیز دی کته لیکل دی په کوله دا سي روان وي دا سي لکه د بجلی د پلګ غونتی دی لیکل کوله دا سي ټایپ کوله لکه چې د کیبورډ د لوخړه کوله او ته په هغه ټایم پوي دی نو تاسو را به ټایپ وي دنیا په فزیکل ایجوکیشن باندې فوکس کوي یو گو ټو سکول دات واز یور سکولینګ افټر د سکول چې د سکول نه رالي د کالج نه رالي بیا کته سټډي کې نو زه ستانه ایکسپیکټ کوم نوي شیزونه هغه نه چې استاد په خپل خلال لري وکړه دا خو یو عجیب کار شو دا خو بیا ستاد ازوی ډیسیبل دی دا خو ستاد یس یور سن is going to school college university 8 o'clock up to 1 o'clock 4 hours 3 hours 4 hours چې څونه کلاسز عملي ستا ماشوم الته پې نه پوهېږي نو ځکه دوباره بیا ګوري دا دوباره چې بیا ګوري یا به رټه لګوي یا به هم هغه د پوندانې کیسه ریپیټ کوي او د هغې نه پس د ایګزام تیاری ته چې کوم اپروچ یې دغه کوي واټ از دس ټوټلی رونګ زه دا وایم چې کومه انرژي استاد ډرین کوي په کلاس کې ګوره استاد ته غلطي نشته استاد خو کار ټیچینګ کول دی کانټینټ ورکړی شوی دی چې دا مخامخ چې کومه ککرۍ ناسته ده که هغې نشي ازمولی نو د استاد غلطي خو نه شوه که نه بیا هماغه کیسه هغه لږ په ټیوشن کې بیا ریپیټ کوي د استاد غلطي خو نه شوه هماغه کیسه لږ اته غنټې بیا ریپیټ کوي د هغه کیسه خو غلطي خو چېرته لاړه او بیا د ایګزام تیاری په بې لګوي پکار دا وه چې د ایلن مسک په دې ټسلا کې چېرته موږ یو 1500 انجینران ناست وی د دنیا په اکنامک بزنس فارمز کې زمونږ انټلیکټ ناست وی زمونږ په دنیا انټرنیشنل هیلث ارګنایزیشن کې داسې بلاګان موږ ورکړی چې دا موږ دریافت کړي دا هغه هلکانو چې دوی به سټډي کوله او سټډي به بیا داسې کوله چې دریافت ته به ورسېدل دوی به داسې یو شی کریټ کړو چې دنیا به تا خو موږ ته پته نه وه تا موږ ته ویل ته څوک یار پاکستان ښه پاکستان کې پښتونخوا او پښتون یې ویری ګډ وی شود موږ له پکار وو چې موږ بیا پراؤډ فیل کوله کم انرژي او ټایم چې هلک ضایع کوي هغه نه حاصلوي چې کم دنیا غواړي بلکې هغه د کاغذ په یو ټوکړه کې په یو ګریډ کې راغی دا د کاغذ ټوکړه ده بس غیر یې مات ها سر په دې کې یو پوینټ دا هم راځي او کاغه مونږ دا غیره شو ګورو نو دا په یو لک زده کوونکو کې 15000
دا خو داخل شي د 95,000 دوی ته داخلي میلو نشي، ځینې پکې تعلیم بیخي پرېږدي مایوسه شي، او ځینې پکې بیا نورې لارې اختیار کړي، هغه په هماغه خپل هغه نور فیلډز کې بیا د کامیابۍ بام ته ورسیږي. زه دا وایم چې دغه 15,000 تنان دوی ته خو داخله میلو شوله، دا کم چې 95,000 د باقي هغه پاتې کېږي زده کوونکي، د دوی دپاره به بیا طریقه کار دا څه خپلېدی شي، لاره د دوی دپاره څه پکار ده، زمونږ چې هغه کم مقصد دی چې هغه پکې په اخره کې د حل اړخ ته لاړ شي. امین زما approach دا دی کنه کېدای شي maybe some of the people may disagree with this approach، خو زه په دې خبره پوهیم چې موجوده کنټنټ چې کوم موږ د 14 کلن یا 14 کلن یا 13 کلن ماشوم له ورکو، دا کنټنټ چې کوم دی دا ریویزټ کول غواړي، دا ریویزټ کوي. دې ته وګورئ چې په 16 سال 14 سال 18 سال کې د ماشوم کم ویکنسز او د کې کم سټرنث ډیولپ کول دي چې دا د ملک د معاشرې د خپل کور د پلار د فیملی لپاره د خوشحالۍ او د ګټې ذریعہ وګرځي. نمبر فرست چې کنټنټ دې چینج کو، اسسمنټ به خپل چینج شي. ته کنټنټ دې نه دی چینج کړی کنه، نو دا سوال کته داسې وکي او که داسې وکي کنه، او که داسې وکي او که دغسې وکي، کیسه هماغه د پوندانې ده. زه مال یو انسر کمپیوټر راکوي، ایزیلی راکوي، ما نه په دې ټایم کې ته دا تپوس وکړه چې ډیجیټلایزیشن آفټر 5 years what do you think what will be the position of artificial intelligence after 5 years؟ ماشوم پرو اکټیو اپروچ او ریسرچ له تیار کا، rather than you ask the kid what is computer what was its role، یا تر ماشوم نه دا تپوس وکړي چې who ruled Pakistan from 1957 to 19 this silly questions frankly and questionnaire ته غلطی نشته، ځکه چې کنټنټ ماشوم چې سویل دی هغه کوېشن به کېږي. what I am saying change the content market dynamism مطابق کوي، market need وګورئ، possible opportunities ته وګورئ کم سره اوچتئ. ماشومان هغه سوالونه وکړي چې هغه کریټیکل تھنکینګ اړخ ته بوځي، هغه آرګومنټیټیو ایکسټنسیو ډسکشنز ته بوځي، پینل ډسکشنز ته بوځي. ماشوم د سوال جواب په کتاب کې نه چې تا ورته الریډي لیکلی خو ته کله را چاپېره کړي که نه چې پیج نمبر 1 نه 13 پورې دا جواب دی، هغه دماغ دی بس تا وتویل دا سوال دی او جواب یې دلته لیکلی دی، ته ماشوم ته دا سوال دی پسې وګرځه، تا خو ورته ویلي پیج نمبر 1 نه 13 پورې. بیا چې هغه کله سرچ وکي نو هغه بیا ریسرچ وکي، هغه ته به یو نوی کنټنټ میلو شي، او کنټنټ هم هغه چې فیوچریسټک وي، پاسټ کې نه وي. ځینې معاملات د پاکستان جغرافیکل داسې دي چې living in the past is not good. let's come and see the future. artificial intelligence را روان لسو کالو کې د دې کم رخ اختیاري دی شي، په دې ډیبیټ وکړئ، بحث پې وکړئ، اوپن ډسکشن پې وکړئ. د کمپیوټر د انساني ژوند دپاره اوس کمې فایدې دي، دا سوال ته وکړئ. د ریجنل کنیکټیویټیز دپاره د موسټ امپورټنټ تھنګ څه شی دی؟ امپورټنس اف لینګویجز څه دي؟ ساینټیفیک ریسرچ او ایکسچینج اف آیډیاز څه امپورټنس دي؟ یو بهترین مایند په یو بهترین هیلث دپاره کم ضرورت دي؟ فیوچریسټک لیټسټ کوېشنز ناٹ ان د بکس، اوپن آی دپاره ماشوم له لارې ورکوي، دا کمپیوټر، دا استاد، دا لایبرري، دا کتاب، دا ریسرچ، دا د پلاني استاد ریسرچ، دا ته په ټیبل خواره کوي چې دا ورپسې وګرځي. علم حاصلول ښه خبره ده، د دې نه ډېره غټه خبره دا ده چې علم پیدا کړی شي. علم حاصلېدی زما د دې الفاظو نه، ستا د لیکچر نه، د لایبرري نه او د استاد نه کېږي، دا دریافت شده علم دی، دا الریډي چا پیدا کړی دی. هغه علم چې چا د دې نه مخکې د سره ایکسپیرینس کړی نه، هغه په ټکر کې او په ریسرچ کې دی. ماشوم ځان ته لاینونه ولي، بس نمبر یې به جوړوم، A+ ګریډ بالم، رټو لګي ګوټو لګي، حال واخلي، نمبر یې اوچتېږي، او بیا د هغې نه پس چې کله ګراوند ته میدان جنګ ته ورکوشي سره د ډاګې ولګي، نو 99% ډراپ آوټس د A+ ګریډ دی په مارکیټ کې. بالکل همداسې تاسو اوس وایي چې هغه هلکان به څه کوي چې نمبر یې کمې راشي، نو دې کې نیم ډراپ آوټ شي، نیم بله لاره اپناو کړي، یو ټایم کې بیا راوچت شي. هغه کسان چې لاجیکل کنسپچوال سټډي کړي په ګریډز پسې نه، په سلوشن پسې ګرځي. او زه خپل بحث راټولوم هم په دې باندې، ما چې کومه خبره کوله نو تاسو
ما ته اسانه کړله چې لوجیکل او کنسپچوال سټډي چې چا کړې ده او لوجیکل او کنسپچوال بوکس چې چا سټډي کړي وي اب په یو وخت کې خو ودرېږي خو دا د ده د کامیابۍ یوه لار وي یوه دروازه ده ته کولاوېدل وي دا ته په میډیکل کې لاره خو میلو نه شي خو د ده دغه ذهانت دا دته په یو بل لار کې په یو بزنس کې یا ورسره داسې په آرټ په لارو کې یا د سایبر سیکیورټي یا دغه شان فیوچرسټک چې ورسره تاسو کوم څه بحث وکړو په هغې کې ورته داسې دروازې کولو شي چې دی بیا وایي چې یاره یالله شکر دی چې د هغې نه د ساتلې مدانونو خو چې زه کوم دې ځای ته راورسېدم نو که زه هم په هغه فیلډ کې وم به زه به په یو ودانۍ کې وم نن به زه دې ځای ته نه وم رارسېدلی نو خپله خبره قدرمنو په دې باندې راټولو چې د خپلو ماشومانو ذهانت دا په دې باندې مه جج کوئ په دې باندې مه تلئ چې دته دا خبره یاده څومره ده بلکې په دې باندې چې دی په دې خبره پوهې څومره دی او دې ماته د دې خبرې تفصیل څومره په اسانو ټکو کې راکولی شي یو ماشوم هغه به د 2 پاڼو خبره په یو څو لکیرو کې کولی شي دا د هغه کمال دی نو ډېرې خبرې کول دا کمال نه دی بلکې په یو لاین کې په یو 2 لاینو کې خبره راټولول دا ډېر لوی کمال دی نو خپلو ماشومانو نه پرشر کوکرې مه جوړوئ او هغوی باندې دومره زیات زور مه راوړئ چې هغوی د ویرې د لاسه تېښته وکړي په هغه پرابلم د ماشوم کار وکړي چې هغه پرابلم تر انډه پورې دغه ماشوم هیلپ کوي بالکل ماشوم د دې خبرې ته تیار کړه چې په کلاس روم کې د استاد په لیکچر پوه شو دوباره د کتاب د کتو ضرورت نشته د اتوار د پرچې شپه ده او به زه له کتاب راواخیستو ایگزامینیشن هال ته لاړو ویلې کو جواب ورکړو دا ازادي ده کني ماشومان نه رندوران شو ختم شو ستاسو هم ډېره زیاته مننه او قدرمنو ستاسو هم ډېره زیاته مننه امین مشاءالله ورکړي اجازت د الله په امان